واکمني په لاس کې راغله قلم کتاب به پښتنو له ورکوم. قدرمنو کتونکو دا وخت په ضلع کوزدیر سمرباغ کې غازي عمر خان ډیګري کالج کې موجود یم. دلته د کتابونو میله لګېدلې ده. کتاب یو بهترین ملګری دی. کوم قامونه چې د کتاب قدر کوي، کتاب ګوري، کتاب له وخت ورکوي، هغه قامونه ترقي کوي، او کوم قامونه چې کتاب ته شا کړي ده نو هغه قامونه چرته هم کامیابېدی نشي. دغه بوک فیر له چې کوم خلک راغلي دي، کوم سټوډنټس دي، د هغوی سره هم خبرې کوو. موږ سره اوسئ. زموږ په دې علاقه کې ډیر زیات د کتابونو اخیستل نه کیږي. موبایل باندې ډیر خلک اخته دي، په سوشل میډیا باندې. نو موږ دا سټال د دې لپاره وکړو چې یاره اویرنس راشي په دې خلکو کې او د کتاب سره مینه پیدا شي. کتاب ډیر لازمي شی دی. نو پکار دا دی چې یاره موږ د بوک سټال مختلف کالجونو کې دغسې په بازارونو کې ولګوو چې په خلکو کې اویرنس راشي او د خپل خوښې کتابونه واخلي. په دې بوک سټال کې مختلفو سیاسي کتابونه دي، په دې کې اسلامي کتابونه دي، په دې کې تاریخي کتابونه دي. زما نوم محمد ابراهیم دی، د بی ایس کیمستري 7 سیمسټر سټوډنټ یم د غازي عمر خان ډیګري کالج. دلته چې دا کوم بوک فیر لګېدلی دی او د موږ پرون هم سوشل میډیا باندې خپل دغه جاري کړی ویډیو پیغام دی خلکو ته چې تاسو راشئ او ځان د بوک په پام کې یو ښه ملګری پیدا کړئ. او انشاءالله دا بوک سټال به سبا پورې سبا بیا دا ختمیږي. نو څونه ملګري دي، دغه سټوډنټان دي، که هم دغه دي سیاسي دي، پولیټیکل، هر قسم خلک دي، هغوی ته موږ دعوت ورکوو چې تاسو راشئ او دلته ځان یو ښه د بوک په پام کې یو ښه ملګری پیدا کړئ. زما نوم آصف افغان دی او د کتابونو سټالونه لګو په مختلف کالجز کې، یونیورسټیز کې، سکولونو کې. او زمونږ کار دا دی چې کم سیمې ته د کتاب رسایي نه کېږي. زمونږ شوق دا دی چې هغه سټوډنټان دي، که هم وګړي دي، چې هغوی ته کتاب ورسوو. نن نو په غازي عمر خان ډیګري کالج کې ډېر تاریخي نوم هم ده او تاریخي خاوره هم ده. په هغې مو د پښتو او د انګلیش د اردو د کتابونو سټال لګولی دی. نو دلته چې څومره ملګري دي او د کتابونو شوق لري نو هغوی ته بلنه ده چې راشي ځان ته کتابونه واخلي او کلیکټ کړي. حاضر وخت موږ سره په پولیټیکل چې څومره دي هغه کتابونه دي را سره، په هسټرۍ باندې را سره دي، لیټریچر باندې دي، انګلیش، اردو، پښتو دواړو د لیټریچر کتابونه را سره اویلیبل دي. دا نوی نسل دا زموږ سره اخیری موقع ده. که دا د کتاب نه لرې پاتې کلی شو نو زموږ نه کلتور هم لاړ، زموږ نه چې کوم دی مذهب هم لاړ، زموږ نه ژبه هم لاړه، زموږ چې کومه ساینسي وړه وړه ټیکنالوژي او موږ یې په خپله ایجادات کړي وو هغه هم رانه لاړ. نو که څوک دا غواړي چې یاره موږ په دې خپل ځای ودرېږو، خپل تاریخ ژوندی وساتو، نو دغه کتابونو سره به مینه پیدا کول غواړي. موږ ټولو له پکار ده چې موږ د دې کتابونو اپریسیشن دپاره راشو او د دې چې کوم میله لګېدلې ده په دې کې ځان لپاره بوکس واخلو، ځکه چې د کتابونو هغه مینه، هغه ټریډیشن، هغه روایت چې دي هغه ختم شوي دي او ورو ورو په ختمېدو باندې دي. کتابونو بیرته راغستل، کتابونو سره مینه کول، دا د سټوډنټ دپاره، د علاقې دپاره دا د پرمختګ کار دی. کتاب یو داسې ملګری دی چې هر کس تا پرېښودی شي خو کتاب تا نشي پرېښودی.